دنیا به د خپو له راځي، دنیا به د له ذلیله راځي، رسوا به راځي، خو دا یو وظیفه تاسو خامخا په خپله زندګۍ کې شامل حال کړئ. دا وظیفه د الله الصمد ده، د الله تعالی نوم دی صفتي، یو خو سره د الله تعالی ذاتي نوم دی، یو سره صفتي نوم دی. الله چې دی نو مسلمانانو دا ډېر زیات بې نیازه دی. چاته ورکړي، چاته نه ورکوي، چاته صحت ورکړي، چاته بیماري ورکړي، چاله دومره مال ورکړي چې هغه یې په بینکونو کې هم نشي راضی کولی او وایي چې څه پې وکړم. چاله دومره مال نه ورکوي مسلمانانو چې د هغه پیله ګزاره کړي. دا د الله تعالی تقسیم دی. خو ما او تا به په دې کم مال چې راکړی په دې به شکر وباسو، الحمدلله. څوک پوښتنه وکړي څنګه وخت تېرېږي، الحمدلله. ناشکري به نه کوو، ناشکرۍ سره الله تعالی خفه کېږي او الله تعالی وایي چې زه به دله عذاب بیا درکړم که تاسو ناشکري وکړه. لهذا دا وظیفه د دنیا د ذلیله کېدو، خپو له راوستلو مطلب دا دی چې تا له به الله تعالی دومره فراخي او دومره رزق درکړي، دومره مال او دولت به درکړي چې ته به په دغې مال او دولت کې خوشحاله وي. اوس ته بل ته لاس نیسي، یعنی د خپلو حاجاتو دپاره، یعنی ضرورت نه پوره کېږي، بیا به ته خلکو له د حاجاتو او ضرورتو د پوره کېدو دپاره ورکې، الله تعالی به تعالی دومره درکړي. مسلمانان وروڼو، د دې وظیفې دوه جزه دي. دا دوه جزه تاسو خامخا واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو عزتمندو مسلمانانو، مسافرو او ټولو هغه وروڼو کوم چې مسافر دي یا ستاسو په کورونو کې هغه مسافر دی، الله تعالی دې ورته ډېره اوږده زندګي د صحت د عافیت وله نصیب کړي او الله تعالی دې د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي او الله تعالی د خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. او دا وظیفه چې څوک ګوري، الله تعالی د دوی تمام حاجات پوره کړي، تمام مقاصد او ښکلې زندګي د الله تعالی دوی ته نصیب کړي. آمین ثم آمین. مسلمانانو، نن چې زمونږ د الله الصمد کومه وظیفه ده که نه، دا د دنیا د ذلیله کېدو وظیفه ده. مطلب خپو له به دنیا راځي، الله تعالی به د باندې فراخي راولي، الله تعالی به د مال او رزق کې برکت واچي، کاروبار کې به د برکت واچي او دنیا به تعالی په خپله راځي. ته به دنیا ته یعنی بغیر مشقته او بغیر د څه کاروباره به الله تعالی ښکلی رزق درکوي، ښکلی معامله به در سره کوي او ته به په رزق پسې کړېږې نه، رنځېږې به پسې نه. داسې ډېر زما مسافر وروڼه دي چې هغوی بهر ژوند کوي، هغې دپاره تورسرې وظیفې کوي. نو هغې تورسرو ته هم درخواست دی، هغې نوجوانانو ته چې خپلو بیبیانو ته خیر دی ووایي، خپلو خویندو ته ووایي، خپلو هغه سپین روبو میندو ته ووایي چې دا وظیفه او دا ختم ستاسو دپاره خامخا وکړي. ستاسو به الله تعالی انشاءالله کاروبار هم روان کړي او تاسو له به الله تعالی رزق فراخ درکړي. څنګه چې ما مخکې عرض کړو، د دې وظیفې دوه جزه دي. دا وظیفه په دوه قسمه ده. دې وظیفې خو به یو تاسو ختم کوئ، د هغې تعداد هم زه تاسو ته ښیم. د دې وظیفې به یو تاسو وظیفه کوئ، یعنی روزانه اعتبار سره دا وظیفه به تاسو کوئ. نو د هغې طریقه کار ته ښیم مسلمانانو وروڼو. لومبی خو چې کوم وظیفه ده هغه زه تاسو ته ښودل غواړم. هغه دا دی چې تاسو به د سحر د فرض مونځو نه پس به تاسو 101 مرتبه الله الصمد، الله الصمد 101 مرتبه وایي. د ماسپښین مونځ نه پس بیا 101 مرتبه الله الصمد، الله الصمد. د ماسپښین مونځ نه پس، د مازدیګر مونځ نه پس بیا 101 مرتبه الله الصمد، د ماښام مونځ نه پس بیا 101 مرتبه الله الصمد او بیا د ماسخوتن مونځ نه پس الله الصمد 101 مرتبه. دا تقریبا 515 مرتبه شو. د هر فرض مونځ نه پس به دا تاسو په ځان باندې داسې لازم وګرځوئ لکه څنګه چې موږ په ځان باندې ډوډۍ خوړل یا اوبه څښل لازم ګرځولي. خو دا به د هر فرض مونځ نه پس وي او هر قرأت چې وې د مونځ نه پس، نو بیا به د خپل د مال وسعت او رزق حلال لپاره د رب کریم د دعا غواړي. بل چې د دې وظیفه کوم دویم جز دی، هغه د دې وظیفې ختم دی د الله الصمد، هغه هم واورئ. هغه دغې کارونو دپاره دی چې کوم مسافر دی وغیره که نه، یا کور کې ستاسو پریشانی ده، د مال برکت نشته، پیسې ډېرې وي، وسعت نشته، یا کاروبار نشته، د خاوند فټه په باندې ناست دی، یا داسې نورې مسلې دي کورنۍ چې هغه د رزق او د مال حوالې سره دي، د هغې ټولو د حوالو سره او ټولو مصیبتونو دپاره د الله الصمد دا ختم زه تاسو ته ښیم.
ختم طریقه کار دا دی مسلمانانو وروڼو چې دا به تاسو 1,15,000 کرته وایي، 1,15,000 کرته، 1,25,000 مرتبه. خو روزانه به ته دا وظیفه چې کې نو دا به روزانه ته 6,000 پیرې کې، دې نه به ډېره سیوا هم نه وي، کمه به هم نه وي. روزانه به 6,000 مرتبه الله الصمد وي. دې نه مخکې وروسته روزانه 21 کرته درود ابراهیمي وي. مطلب تا دا وظیفه شروع کړه په نن ورځ باندې نو 21 مرتبه درود ابراهیمي ووایه مزیدار طریقې سره، بیا 6,000 پیرې الله الصمد ووایه، بیا 21 کرته بیا درود ابراهیمي ووایه. دا به روزانه ته کې، روزانه لومبۍ، په دویمه، په دریمه، بیا به دا شمارې، دا به ځان سره یو کاغذ سپین راوالې، په هغې باندې به دا مطلب روزانه دا شمارې چې نن مې 6,000 پیرې وي، پرون مې 6,000 پیرې وي، بله ورځ صحیح شوه. چې تاسو ته څنګه اسانه هغه طریقې سره په کاغذ ځان ته لیکئ چې تاسو ته یا دا په دا ورځې چې دي دا تقسیم کا، نو د هغې نه چې څه راله مطلب نو په هغې ورځو پورې به تاسو دا وظیفه کوئ. صحیح شوه. لکه یعنې د ورځ کې به 6,000 پیرې وایي، اسانه خبره ده. د مخکې وروسته 21 کرته درود ابراهیمي دا به تاسو شروع کړئ انشاءالله. خو دې سره به تاسو یو کار بل کوئ، هغه دا چې روزانه چې تاسو 6,000 پیرې وایي د دې نه مخکې به تاسو لږه صدقه کوئ. هغه صدقه کو د مال وي، کو صدقه یو روټۍ چاته ورکول وي، کو یو قجوره چاته ورکول وي، دا به تاسو خامخا ورکوئ. د خپل حاجت او د خپل مخې د روانېدو دپاره به دا عمل تاسو روزانه اعتبار سره کوئ. دا ختم به انشاءالله چې ختم شوی لا نه وي او ستاسو به رزق کې هم برکت راغلی، کاروبار به دې هم ښه په مزیدار په احسن طریقې سره په ټاپ طریقې سره روان شوي، پیسې هم د الله تعالی ښه ډېرې مزیدارې او زبردستې درکړي انشاءالله. او بیا به داسې وخت د باندې راشي انشاءالله چې جاري دې ساتله چې الله تعالی به دې وچمکاوي، الله تعالی به دومره پیسې درکړي چې خلک به درته کیني او پاسې انشاءالله العزیز. اوس که یو سړی و چې تی ولې نه کوې یار موږ ته دا وظیفې ښیي، نو الحمدلله موږ یې هم کوو الحمدلله. ها کوم وظایف چې موږ تاسو ته ښایو هغه موږ لومبی په خپل زندګۍ کې په هغې عملي یعنې روزانه موږ په خپل الحمدلله کوو، نو تاسو ته بیا درکوو ځکه چې د دې ډېر اثر وي. که یو انسان مثال په طور یو ګناه کوي او بل ته وایي چې مړه ته خو ګیره خرې، په خپله هم ګیره خرې، د هغې هېڅ اثر نه وي. خو چې انسان په خپله ګیره پرېښودي او بل ته وایي چې هلکه ته دا ګیره پرېږده مثال په طور، نو هغه یې پرېږدي. یا یو سړی په خپله صدقه ورکوي بل ته مو صدقه ورکوه، نو الله تعالی هغه انسان په زړه باندې د هغې اثر اچوي. لہذا الله تعالی مو خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره الله تعالی د ستاسو تمام حاجات پوره کړي، د خپلو های خزانو نه چې کومو کې کمی نشته. جزاک الله.